لا يزال الخير حيا. ملګرو ته ویم چې تمام ملګري هم دغه نظریه فالو کی. نظریه دا ده کم تشریحات چې د احادیث السلف الصالحین ذکر کړل بس باغی باندې اعتماد پکار. السلام علیکم مینوالو، زه ساسو ورور یوسف خان یو ځل بیا ساسو مخاطب یم. ساسو مخې ته بیا رالم. دا زموږ بل یو پروګرام دی. نن موږ د مفتی صاحب سره لږ مرګې خبرې شیرګل غواړو تاسو سره، او دلته رالو. ګرمي هم ډېره زیاته وه. بهرحال خو ما ویل زه به نن خامخا ځم او مفتی صاحب سره به زما نن ملاقات لازمي دي. نو السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو څنګه جی؟ صحت هم ښه دی؟ الحمدلله جی خیر خیرت دی. مفتی صاحب موږ اول ورځ یو ویډیو کته تاسو ډېر ښایسته ویډیو تاسو جوړه کړې وه، خو د مفتی منیر شکیل صاحب پکې تاسو څه خبرې وکړې. نو لکه د هغې نه مخکې خو تاسو تقریبا کال یو نیم کال تاسو دغه سپورټ کوو، دغه سره لکه تعلق او ملګرتیا وه. نو دا تاسو څنګه د هغه نه لکه بایکاټ وکړو؟ لکه په دې باندې موږ لږ غونډې پوه کړئ جي. تاسو چې کوم سوال کړل دا ډېر اهم سوال دی او ډېر مینه کوونکي خلک کوي، فون باندې رابطې هم کوي او میسج هم کوي چې تاسو ولې د مفتی صاحب نه د لا تعلق اظهار وکړو. ستاسو خو د هغوی سره ډېر قریبي تعلق او محبت و. د دې آسان جواب دی، اصل کې زموږ چې کوم نظریات دي هغه نظریات دي هغه چې د قرآن او سنت موافق دي. او دویم اهم څیز دا دی چې د قرآن او حدیث چې کوم تشریحات دي موږ هغه منو کوم چې سلف صالحینو ذکر کړي دي. اوس نن زمانه کې نوي نوي محققین به راځي او هغوی به وایي چې نوي تحقیقات پکار دي او د سلفو کتابونه اپناول دا تحقیق نه دی، بلکې د سلفو چې کوم کتابونه دي هغې باندې خپل نوی ریسرچ او تحقیق پیش کول پکار دی. مونږ وایو چې دا ګمراهي ده. کم خلک چې صحابو ته ډېر نږدې وو، تابعینو ته ډېر نږدې وو، تبع تابعینو ته ډېر نږدې وو، لکه د امام بخاري زمانه، د امام مسلم زمانه، د دې نورو محدثینو زمانه، هغه خلک د فتنې نه ډېر محفوظ وو. لہذا هغوی چې کوم تحقیقات کړي دي هغه زموږ دپاره کافي دي. نوي نوي تحقیقات راوړل نو دا موږ نه فالو کوو او نه دا سبب د نجات دی. نو حضرت مفتی صاحب سره زموږ په دې نقطې باندې اختلاف راغی چې د هغوی په ډېرو مسایلو کې تفرد و. بیا هم که هغه تفرد له نوم د تحقیق ورکړي نو ټیک ته، خو بیا عوامو ته شو کول هغه او د هغې په اړ کې د بعض مسایلو په اړ کې بخاري شریف ته، مسلم شریف ته، ابو داود ته، نسائی ته، ابن ماجه ته د ټولو باندې اوبه تیرول او د ټولو ته منګړت ول 70% یا وغیره، او دا ویل چې د کې د روافظو منګړت روایات دي او د هر چا خپله خپله حصه ده. بخاري کې هم د شیګانو روایت دي، مسلم کې هم د شیګانو روایت دي. دا خبرې ذکر کول دا داسې دي چې د عوامو ذهن چې دی هغه دا علي او دې سره د عوامو د ذهن نه د احادیثو وقعت ختمېږي. کوي مړه احادیث او بخاري او مسلم دا خو د مخلوق کتاب دی، نو دې کې به دس شوي وي. نو په دې سره کم خلک چې منکرین حدیث دي هغوی ته لاره هموارول دي. کم چې احادیث نه مني او هغوی احادیثو ته تاریخي هسټري وایي نو هغوی ته یو لاره هموارول دي. نو زموږ مفتی صاحب سره په دې خبره باندې اختلاف راغی چې ګوره بالفرض که دا ستا یو تحقیق هم وي نو دا تفرد ځان سره کوي، دا عوامو ته مشو کوئ. خو چونکې هغوی د دې اظهار عوامو ته کوي او دا داسې مسایل دي که عوام زده کړي بیا ورته هم څه فایده نه میلاویږي، که نه یې زده کړ بیا ورته هم څه فایده ورته نه میلاویږي. عوامو ته د ډېرو مسایلو ضرورت دی. د هغوی معاشرتي زندګي صحیح نه ده، د هغوی معاملات صحیح نه دي، د هغوی مونځ صحیح نه دی، د هغوی اودس صحیح نه دی. علماو له پکار دي چې هغه مسایل عوامو ته بیان کړي چې هغوی ته فایده وي. چې د کومو مسایلو فایده نه وي نو د هغې بیانولو ضرورت نشته دی. بیا هم که یو سړی بیانوي خواصو مخې ته د بیان کړي، لیکن عوامو مخې ته بیانول، عام بیانونو کې د هغې تذکره کول دا غیر مناسب دی. زموږ حضرت سره په دې څو خبرو باندې اختلاف راغی. د دې وجې نه مونږ د هغوی نه جداوالی اختیار کړو. نور هغه مونږ ته محترم دی، مونږ ته معزز دی او زموږ هغوی سره تعلق شته، لیکن زموږ هغوی سره نظریاتي جماعتي تعلق نشته دی. نو دا کلپ ما د دې وجې نه کړی او ټولو ملګرو ته زه دا التماس کوم او پیغام ورکوم چې تاسو د غلط فهمۍ شکارېږئ مو. د علماو په آپس کې چې کوم اختلافات وي نو هغه د اختلافاتو په حد کې وي. تاسو کنځلې سب و شتم مه کوئ، دا ستاسو دپاره د آخرت د خرابۍ سبب دی. ستاسو دا ویډیوز چې کوم خلک ګوري په دې باندې ډېر خلک ښه کمنټس هم ورکوي، ډېر خلک پرې کنځلې هم لیکي، ډېر خلک پرې رنګارنګ خبرې کوي. که نه د خلکو لکه بس نظریاتي دغه دی لکه څوک څه وایي څوک څه وایي څوک څه وایي، د هغې په حوالې سره تاسو لږ د خلکو ته تاسو کم پیغام ورکوئ؟
دا سوال چې کوم تاسو کو د سوشل میډیا په حواله سره دا ډېر ښه سوال او اهم سوال دی. ګوره د علماو په آپس کې اختلافات راځي او ډېر مسایل داسې وي چې هغه په متقدمینو کې اجماعي وي، وروستو یو کس د هغې په باره کې انفرادي نظریه اختیار کړي، نو علماو ته حق دی چې هغه سره اختلاف ولري او عوامو ته ووایي چې بھئی دا نظریه د سلفو خلاف نظریه ده. نو دا علمي اختلافات دي، عوامو له پکار دي چې هغوی د صبر نه کار والي، او کوم چې نوجوانان دي هغوی له پکار دي چې د صبر نه کار والي. یو عالم ته دیم کنزل نه کوي، که هغه زایمه که هغه بل دی، که هغه مفتی صاحب دی، که بل دی که بل دی، یو عالم ته دیم کنزل نه کوي، غلط کمنټ دې نه کوي. ګوره دا مونږ چې یو بل ته کنزل کوو، غلط کمنټ کوو، چاته څه وي چاته څه وي، چاته دا د شهرت سپی دی، چاته څه وي چاته څه وي. ګوره د هر څه لیکلی کېږي، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. څه چې مونږ د خولې نه وباسو نګهبانې فرشتې شته هغوی لیکي. نو که دا خبرې مونږ کوو، مونږ خیال به دی چې مونږ د علماو سپورټ کوو، خو دا د علماو سپورټ نه دی بلکې دا د علماو هتک دی، دا د شعائر الله هتک دی. د علماو په آپس کې اختلافات راځي، علمي مسایلو کې اختلافات راځي، لیکن عوامو او نوجوانانو ته دا حق نشته دی چې هغوی د یو بل ته غلط کمنټونه وکړي، هغوی ته د کنځلې وکړي او د هغوی سپکاوی دې وکړي. عزیزانو دا سوشل میډیا د مثبت کارونو لپاره استعمالوئ، که د علماو په آپس کې اختلاف هم راشي، لیکن هیڅ نوجوان ته دا اجازت نشته چې هغه د یو عالم متعلق غلط پوسټ وکړي، یو عالم ته د غلطې کنځلې وکړي. که داسې مونږ کوو نو دا به په آخرت کې مونږ د دې خبرو به جواب ورکو، او خوف آخرت مخې ته کول پکار دی او کار کول پکار دی. ډېره مهرباني. مفتی صاحب دا راته ووایي چې تاسو خو مخکې لکه د مفتی صاحب سره خو تاسو دغه ډېرو لګه اوس تاسو کم جمعه سره تعلق ساتئ، په دې باندې موږ لکونه کې پوهیږئ. جی دا سوال چې کم تاسو کو دا ماشاءالله ډېر ښه سوال دی چې تاسو کم جماعت سره تعلق ته. ګوره زمونږ تعلق مخکې جماعت اشاعت التوحید والسنت سره و چې د هغې امیر مرکزي زمونږ استاد، زمونږ مربي، زمونږ مشفق جماعت سلور کاله قرآن مجید ویل شیخ القرآن والحدیث علامه محمد طیب طاهري صاحب سره مخکې زما تعلق و. خو مفتی صاحب سره مونږ ولاړو، د دې وجې نه مونږ چې مفتی صاحب مظلوم دی، هغه باندې د انکاري حدیث فتوا لګېدله او دوی چې دی د انکاري حدیث په فتنه کې مبتلا دی یا په داسې شیز کې مبتلا دی چې هغه مفضي دی انکاري حدیث طرف ته. نو د دې وجې نه مونږ مفتی صاحب سره ولاړو، مونږ د هغوی حمایت کوو. لیکن امیر محترم، شیخ محترم، استاد محترم مخکې زموږ شیخ طیب صاحب و، اوس هم زموږ شیخ طیب صاحب دی، او الله تعالی حضرت شیخ ته عظیم فراست ورکړلی. حدیث پاک کې راځي اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. تاسو د مؤمن د فراست نه یریږئ، یعنی هغه چې خپل فراست مطابق یو خبرو کې په هغې عمل وکړئ. نو حضرت شیخ رحم الله لوی فراست ورکړلی. د دې وجې نه یو قول دی چې هغه مورخینو ذکر کړلی د علماو په باره کې چې علماء حق چاته ویلی شي، الفتنة اذا اقبلت علمها كل عالم واذا ادبرت علمها كل جاهل. کله چې یو فتنه راځي، فتنه کم چې علماء حق دي هغوی ته پته لګي چې دا فتنه چې په کوم روپ کې راغلې ده، بظاهره خو الفاظ ښایسته دي خو نتیجتا دا به خلکو دپاره سبب د فتنې وي. دا زموږ شانتې خلک نه پیژني، مونږ خو په ښایسته آواز باندې راشو یا د هغه په الفاظو باندې راشو چې دا سړی مظلوم دی، حقیقت کې هغه مظلوم دی. خو کوم چې علماء حق هغوی ته پته لګي چې بې دا فتنه ده. نو حضرت شیخ دامت فیوزهم هغوی مونږ مخکې هم خبر کړي چې نوې نوې فتنې به راځي، نوې نوې دغه به راځي، تاسو به په خپل علماو باندې اعتماد کوئ. مونږ به داسې فیصله نه کوو چې هغه د شریعت خلاف وي. او اذا ادبرت کله چې فتنه لاړه شي هر جاهل ته پته ولګي، زموږ شانتې خلکو ته هم پته ولګي چې فتنه ظاهره شي چې دا خو فتنه وه، مونږ په فتنه کې مبتلا شو. نو د الله تعالی فضل او کرم دی چې الله تعالی مونږ د فتنې نه وباسلو او مونږ راه هدایت باندې الله تعالی روان کړو. ټولو ملګرو ته ویم چې تمام ملګري هم دغه نظریه فالو کړي. نظریه دا ده کم تشریحات چې د احادیث السلف الصالحینو ذکر کړي بس په هغې باندې اعتماد پکار دی. که چېرته مونږ اعتماد پرېږدو، بې اعتمادي شروع کړو، نو مونږ خپل قرآن هم نشو ثابتولی. قرآن مونږ ته په تواتر سره راغلی، تواتر طبقې سره، یو طبقې بلې طبقې ته نقل کړلی، بلې طبقې بلې ته نقل کړلی. که ته بدزه نشي د سلفو نه نو ته خپل قرآن هم نشي ثابتولی. احادیث خو لا غټه خبره ده. نو اعتماد پکار دی په سلف صالحینو باندې او هغه تشریحات باندې د احادیثو کم چې سلفو ذکر کړلی. د الله تعالی په دربار کې زه دعا کویم چې الله تعالی دې مونږ ته حق نصیب کړي، ضد او عناد دې الله تعالی زمونږ نه لرې کړي. والسلام.